نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د الله جل جلاله دوه یو داسې نعمتونه دي چې د هغو په باره کې ډېر خلک په دوکه کې واقع دي. دوه نعمتونه او خلک په ډېر عظیمه دوکه کې واقع دي. انسان دا وایي چې دا نعمتونه به بس موږ تر زندګۍ زموږ تر مرګه پورې موږ سره سره په دې دوکه کې چې هغه یو نعمت د صحت دی، جوړوال، جوړ صورت، جوړ صحت الله تعالی و انسان ور کړی. او دویم فراغت دی چې انسان د بدو فارغ وي، کار فارغ وي، د هر څه فارغ وي. بس فراغت او صحت دا دوه نعمتونه. خو انسان په دا دوکه کې چې دغه نعمتونه به د ما سره سره بس تر قیامت پورې. حالانکه صحت هم د وخت موافق زایل کیږي، فراغت هم زایل کیږي. فراغت په مشغولیت باندې بدل شي، صحت په ناجوړي باندې بیا بدل شي. صحت هم زایل شي او فراغت هم زایل شي. خو انسان ته بس شیطان دوکه واچولي په دې زړه کې. نو دغه دوه نعمتو متعلق زیاتره خلک چې دي هغه په دوکه کې، یعنی انسان په دا دوکه کې وي چې دا صحت اوس ما ته حاصل دی، دا به زما سره وي چې نن خو زه صحتمند یم، سبا به هم صحتمند یم، بل سبا به هم صحتمند یم، پر کال به هم صحتمند یم، 2 کاله بعد 5 کاله بعد هم صحتمند یم. دا صحت به د ما سره خو حتی چې په دغه دوکه کې د هغه د صحت ورځې ختم شي، کلکه ناجوړي پر راسي اچانک اریا چې وسوک د خدای دوکه کې چې د ما سره په داسې صحت وي، شکر یې نو، د خدای اطاعت نو، عبادت نو، ګرد شپه فیسبوک، د ورځې فیسبوک نت په دې باندې اخته، په فیسکو فجور باندې اخته. هغه یو څه عمر یو څه زندګي د هغه په غیبت او په فیسکو فجور، په شیطانات، په منافقت په دا کې تیر شي. اخر ناجوړ بیا نو یعنی چې وسو جماعت پاته، ماجد پاته، شب پاته، قرآن پاته، تلاوت پاته، ارڅ بیا خالی چې شر پاته سي لاسونم شل، افسوس، ارمان، پښیمانتیا دغه ور پاته سي. بس دغه په دوکه کې ځان په دوکه کې چول انسان د خپل نیک کارونه ټول د نن څخه سباته بل سباته وکالته پر بل کال باندې بس ځنډي نن سبا نن جمعت نه کوم ته بعد سبا توبه کال پر کال حج نه کوم پر بل کال باندې بس بیا حج لازم یزمر د 15 منټه په ځمانه بروسه لري، 15 منټه د ژوندۍ په ځان بروسه لري. نن د خپل کار نه کوم سبا کوم، دا شیطانی دوکه چې د انسان په ځل کې چول شوی. په دنیا کې میزانونه تباہ او برباد کړي، په دنیا کې خولیت یو ځان ستړي کوو، نه خوبي وړو، هر رقم چې مونږ وړو د دنیا د پاره، لیکن د جمعات لپاره خلک دا نه وړو چې د مسجد خدا څنګه د خدای لپاره دا نه کوي. ظالم د ته چې په باغ کې ګټي، ته چې په هوټل کې ګټي، ته چې په دکان کې ګټي، ته چې په مځکه پر کښ باندې ګټي، دا ته څوک درکوي؟ په دې کې برکت څوک اچي؟ یو واحد ذات چې الله تعالی دغه بیا اچي، هغه خو دې ویني ارزي دي چې زرواره ته دا سوچوي چې ارزي په پدا کې ډېر کم ملک ډېر کم لیکن نه چې د الله تعالی تر طرفه برکت نه وي، والله کدي ورته دی او برکت په چیز کې د خدای په اطاعت کې، برکت د الله په اطاعت کې چې د خدای اطاعت وکړي. دا غره نو د فراغت معامله ده چې انسان ته دغه وخت فراغت حاصل دی او وخت یې وکم، بل سبب یې وکم، پر کال یې وکم، پر بل کال یې وکم، حتی چې د دې انسان څخه فراغت هم کوچو، فراغت هم ختم، بلکې مشغولیت راشي، حتی چې بیا وخت نور ته ملاوي بس په مصروفیت کې 2 رکعات المنځ دی هم لکه پیری الله اکبر الله اکبر الله اکبر من چې دې مشغولیت دې په وټل اخته، وټل خلاص دې په باغ اخته، باغ ته وګوري لږ دې په دکانداري اخته، په دکان کې مال پروت، دغه 2 رکعات المنځ بیا نه فارغ ځکه خو فراغت په چیز بدل مشغولیت بدل. نو په دې وجه باندې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې اے د الله بندگانو او اے زما امتیانو، د صحت چې کم نعمت و تاسو ته حاصل دی د دې قدر وکړئ، یعنی چې دا صحت پر خپل صحیح مصرف باندې خرج کړئ، نو د دوکې څخه به خوندي شي یا په دوکه کې نه راځي، پر خپل ځبانه خرج کړئ دا صحت. نو کچېره تاسو د صحت او فراغت قدر ونه پیژنئ، نو بیا به د دنیا څخه د تللو وخت راشي، حتی چې بیا به په قبر کې او په ورځ د قیامت
قیامت کې به دا حسرت او افسوس او ارمان کوي چې کاش کې د خپل ځواني او صحت او فراغت په حالت کې مې یو څه نیک کارونه کړي وای او حسرت به د انسان لپاره هیڅ ګټه نه رسوي، هیڅ ګټه به نه رسوي.